بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډ کې تاسو ته هرکلی وایو. ګران کتونکو، په ملک کې او په خیبر پښتونخوا کې سیاسي هلې ځلې چې کوم دي نو هغه روانې دي، خو دغه شانې په بلدیاتي انتخاباتو کې چې کوم ټکټونه دي په هغې باندې هم د مختلف جماعتونو لخوا چې کوم امیدواران دي د هغې لخوا اختلافات او تحفظات چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلي دي. دغه پاکستان تحریک انصاف کې چې کوم د ټیکټ په حوالې سره کوم د میر پېښور خبره وکړو یا نور تحصیلونو خبره کوو، په هغې کې چې کوم اختلافات دي، کارکنان خفه دي، د هغې تحفظات دي، آیا د دې نه به اپوزیشن جماعتونه څه فایده ترلاسه کړي که نه؟ او بیا پېښور کې که د جلسو خبره وکړو، ناول حکومتي جماعت پاکستان تحریک انصاف جلسه وکړه چې هغه دومره کامیاب نه وه، خلک دومره هغې راغونډ نه کړی شول. د هغې نه پس بیا پی ډي ایم هم جلسه وکړه چې په هغې کې هم خلک نه وو. پاکستان پیپلز پارټۍ لپاره دغه یو چیلنج دی چې آیا دغه کې به خلک به دوی راجمع کړي او که نه. او دغه لوی لوی جلسې چې کوم دي نو هغه په پېښور کې چې مخکې به کمې کېدې هغه اوس ولې نه کېږي؟ وجوهات د هغې څه دي؟ خیبر پښتونخوا کابینه کې یو ځل بیا رد و بدل شوی دی. بیرسټر صاحب چې کوم دی نو هغې انټري شوې ده. کامران منګش د اطلاعاتو چې کوم محکمه وه د هغې سره هغه د هغې نه اوس اخیستلی شوې ده. بیرسټر صاحب اوس هغه ګوري او د هغې سره کامران منګش صاحب چې کوم دی نو د اعلی تعلیم وزارت چې کوم دی نو هغې ته ورکړی شوی دی. نو دغه کابینه کې چې وخت په وخت باندې بدلون کیږي، آیا دې سره به په دغه کارکردګي او دغه چې کوم ګډ ګورننس دی یا ډیلیوري ده په هغې کې څه بهتري راشي او که نه؟ په دې باندې به په نن پروګرام کې خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي شفیق افریدي صاحب چې هغې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي دي. شفیق صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه ارشاد صاحب ستاسو. ډېره مننه. عاطف الرحمن خلیل صاحب چې هغه د جی واي رهنما دي، پخوانی د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي دي، هغې به هم لږ ساعت کې موږ جاین کړي. د هغې سره سره ممتاز بنګش صاحب چې سینیر صحافي دي، هغې به هم لږ ساعت کې موږ جاین کړي. پروګرام لومبۍ چې کوم برخه ده په هغې کې شفیق افریدي صاحب سره موجود دی. شفیق صاحب چې کوم بلدیاتي انتخابات دي د هغې لپاره مختلف جماعتونه چې کوم دي نو په د نیبرهوډ او ویلیج کونسل په سطح باندې خو د پاکستان تحریک انصاف اوله کې دا فیصله وه چې موږ به ټیکټ نه ورکوو. په عین موقع باندې بیا جاري شو، خو بهرحال په څه ځایونو کې هغه ټیکټونه بیا ایشو هم شو، خو په زیاتره ځایونو کې چې کوم دی نو هغه همدغه شانې آزاد خلک ودرېدل. خو بیا که موږ د تحصیل په سطح وکتل یا د میر پېښور په سطح وکتل، نور ضلعو کې موږ که وکتل لکه مروت به موږ خاص ذکر وکړو، په مختلفو ځایونو کې په ټیکټونو باندې چې کوم دی کوهاټ کې دغه اختلافات چې کوم دي نو هغه مخې ته رالل. په داسې حالاتو کې چې یو طرف ته مهنګایي ده، خلک ډېر زیات خفه دي، بل طرف ته په خپلو کې هم دغه شان اختلافات دي، بیا هم مقابله څنګه کوئ؟ ارشاد صاحب یو خو داسې ده چې تحریک انصاف لکه پارټي کې امیدواران چې څومره ډېر زیات اپلای کوي نو دام یو ښه شګون ځکه دی چې خلک خو وي چې مهنګایي ده او لکه اکثرو پارټو ټیکټ څوک اخلیم نه، هغوی خپل ځان دپاره امیدوار سرچ کوي، په خپله حلقه کې ګرځي. ارشاد صاحب ته هم ورځي چې تا ته به موږ ټیکټ درکو، زموږ په ټیکټ باندې ته الیکشن لړو که. خو پاکستان تحریک انصاف ته دا د شروع نه یو دغه شروع دی چې کله یو سیټ یا الیکشن کیږي نو اکثر په یو ټیکټ باندې ډېر ښه تکړه خلک چې دي هغوی اپلای وکړي. او ټیک ته چې مخکې په ټیکټونو کې لږ ډېر غلطۍ شوې به هم وایي لکه داسې طریقې سره، خو دې ځل چې کم ټیکټونه تقسیم شول زه ویم چې دا یو ډېر ښه لکه جانچ پړتال شو، د هر یو کینډیډیټ هغه دغه معلوم شو په حلقه کې، و یو په ښه طریقې کار باندې وشول. بیا ورسره چې کوم نور کینډیډیټ دي هغه چې هغوی څومره کیپیسټي ده هغوی به هم دغه کینډیډیټ سپورټ کړي، نو لکه د دې نه څه نقصان نه کیږي. خو دا یو د تحریک انصاف خاصه ده چې یو سیټ دپاره لس اته امیدواران چې دي هغه فایټ کوي چې ټیکټ ماته میلاو شي. نو که موږ وګورو بیا په داسې ستاسو خبره چې تاسو کوم کوئ چې موږ سره کینډیډیټ زیات وي، نو داسې خو بیا وشي چې یو ټیکټ ظاهري خبره ده، مشران به په مشاورت سره یو کس ته به ټیکټ ورکوي، خو بیا نور چې کوم وي نو هغه هم ودرېږي. دغه د دې مثال که تاسو ته وګورئ لکه مروت کې چې ستاسو کوم پخوانی منسټر دی هشام انعام الله خان صاحب، هغه خپل کسان ودرولي دي. په کوهاټ کې ایون چې کوم د پارټۍ چاته ټیکټ ورکړی شوی دی د هغې بل یو کس دی شفیع جان، هغې ولاړ دي او هغې دا خبره کوي چې زما پلار د دلته د پارټۍ باني دی په کوهاټ کې او دغه شانې هغه زما ټیکټ حق دی. بیا دغه شانې هغه خلک ودرېږي
په خپل هغه چې کوم ته ټیکټ پارټي ورنه کی هغه ودرېږي او هغې هم دا دعوه کوي چې دا ټیکټ دا سیټ به موږ ګټو او واپس به بیا عمران خان صاحب ته ډالۍ کوو. نو تاسو نه ګڼئ چې یو طرف ته ستاسو د اپوزیشن ټولو جماعتونو سره یوه مقابله هم ده او بیا په خپلو کې دغه شان اختلافات دي، نو نقصان به ته نه کېږي؟ یره واقعي چې دې سره اثر خو غورځېږي، خو لکه دا یو خبره ده چې تاسو خپله وویل چې یره که دا سیټ هم ګټي واپس به تحریک انصاف ته او د دې کومه ګارانټي ده چې دا به تاسو ګټي که نه به ګټي؟ نو یره دا خو مخکې هم داسې شوي دي چې لکه هغې کې دا ټیک ته چې 2 چوایس راشي، لکه عوامو دپاره 2 چوایس راشي، خو بیا هم عوام په ارشاد صاحب پسې ډېر ځي یا په دغه پسې اکثر سیټ ضایع شوی نه دی، ځکه چې تحریک انصاف خلک سپورټ کوي ډېر. په دې حالاتو کې چې د مهنګایي کوم صورتحال دی هغه تاسو منئ چې ټول حکومتي دغه هم وایي چې مهنګایي شته، په تېرو وختونو کې صرف هغه بیانیه کې لږ غوندې فرق راغو. تېرو وختونو کې به وایي چې دا تېرو حکومتونو چې کوم دی نو دا د هغې ناقصه پالیسۍ دي، د هغې له وجې نه دا مهنګایي ده. اوس پکې دغه چینج دا راغلو چې وایي چې دا انټرنیشنلي دغه مهنګایي ده. په دغه صورتحال کې چې مهنګایي هم انټرنیشنل ده، خلک په دې ډېر نه پوهېږي چې دا انټرنیشنل ده یا پالیسي د چا ده یا د دې خپل حکومت ناکامي ده. خلک دغه خپل 2 وخته رزق پسې چې کوم دی نو هغه حیران دي. نو په داسې حالاتو کې به لږ مشکله نه وي پاکستان تحریک انصاف ته دغه خپل پوزیشن برقرار ساتل، کوم چې په 2015 بلدیاتي انتخاباتو کې وو یا په 2013 عام انتخاباتو. ارشاد صاحب د مهنګایي خو پکار دی چې تاسو لکه ښه ججمنټ وکړئ او عوام میډیا په دې باندې خبر کي چې د مهنګایي وجوهات څه کیدای شي. تاسو دواړه وجوهات بیان کړل چې یو خو هغه ناقص پالیسیز چې مخکې کم شوي دي، لکه زه به یو سیکټر راواخلم ایګریکلچر. ایګریکلچر زموږ په ملک کې د ټولو نه شاته دا ډپارټمنټ راغلی و، یعنی 25 نمبر باندې به وایي. اوس چې کله نه پرایم منسټر ایګریکلچر ایمرجنسي ولګوله هغې باندې ورکینګ شروع کړو، نو موږ په نږدې وخت کې لکه KP کې داسې یو پراجیکټ د موږ KP ګورنمنټ وکړو په DI خان سایډ ته چې د ګوملزام ډیم لاندې په سوونو زرونو ایکړ ځمکه یې زیر کاشت راوسته. نو زموږ ډیپینډنسي د غنمو لکه پر روان وخت کې په پنجاب باندې به هم نه وي. داسې زموږ که دالونه دي دا موږ امپورټ کوو، که زموږ غوړي دي دا موږ امپورټ کوو، لکه په دې باندې ورکینګ روان دی. دا لانګ ټرم دغه دي، داسې سټریټیجیم جوړې شوي دي چې لانګ ټرم دي. که چیرې مخکې حکومتونو داسې سوچ کړی وای نو بیا زموږ په ملک کې لکه اوس ډالر چې دی هغه ډېر اپریشیټ کیږي روزانه په ټوله دنیا کې، نو زموږ د مهنګایي چې دا څه حد پورې به کنټرول وای. بل چې موږ کوم لون اغسته دی د بهرني دنیا نه هغه موږ په نان ډیولپمنټل او داسې سکیمونو کې هغه خرچ کړی دی چې هغه د کرپشن ښکار شوي دي. و د هغه کرپشن د وجې نه په ملکی خزانه باندې د لون چې کوم انسټالمنټ دی، لکه موږ د یو کور مثال واخلو او یو سربرار روزانه په هغې باندې لون چړاوي او لون اخلي او کور چلوي، نو اخر نو قرضه خو ګوره زموږ مجبوري دا ده چې هغه انسټالمنټ ته پې کوي. موږ چې کوم ټوټل GDP یا گروت ته یا ټوټل چې کوم څومره زموږ محصول دي هغه خو د قرضې په انسټالمنټ کې ډېره حصه درومي. نو د ملک چلولو دپاره موږ که قرضه اخلو خو دا دی چې هغه قرضه موږ ضایع کوو نه، هغې څه به آمدن انکریز کیږي او زموږ چې کم نقصان دی لکه وړومبی مثال زه در کوم چې موږ ته سپورټ اوس د هر سایټ نه روان دی. د تحریک انصاف حکومت د ټولو نه اول شی چې کابو کې راوستو هغه زموږ امپورټ و، لکه زموږ هغه غیر ضروري شیونو باندې زموږ ډالر بهر چې دي هغه تلل په اربونو ډالر تلل، نو هغه اوس امپورټ چې دی د هغې په وجه باندې اوس بالکل هغه پالیسۍ داسې جوړې کړي چې اوس امپورټ ډېر کم شوی دی او زموږ ایکسپورټ اپریشیټ شو، ځکه چې ډالر دوی چې کومه مصنوعي طور باندې د روپۍ قیمت کنټرول کړی و، نو هغې وجې نه زموږ دا یو نقصان کېدو چې زموږ ایکسپورټ موږ ته فایده نه کوله. ګوره زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب به دا راکړ چې زه به خودکشي وکړم خو زه به قرضه نه اخلم.
هغه آیا په هغه وخت کې هغه چې کومې خبرې کول یا په اپوزیشن کې و د هغه سره دې ادراک نه چې دا حکومت کول چې کوم دی آسان کار نه دی او اوس چې کوم دی نو چې تاسو هغې ته مختلف خوشخبریانې ورته وایي مختلف تېر وختونو کې به ورته هغې بیک تاسو به ورته بیک وایو عمران خان صاحب به ورته بیک وایو اوس هغې ته تاسو خوشخبریانې وایي آیا د دې حالاتو ادراک تاسو ته نه او بل د څو پورې به تاسو دا خبره کوئ چې دا د تېرو حکومتونو ناقص پالیسي ده ځکه چې 3 کالونه زیات ستاسو په مرکز کې وشو او 8 کالونه سیوا ستاسو په صوبه کې حکومت وشو ارشاد صاحب ګوره لکه دا خبره چې قرضه خو بالکل هغه دا ویلي دي چې یاره بس زه لکه قرضه به نه اخلم که هر څه صورت عالم وي نو قرضه خو چې کله نه دا چې کم تیر شوي ګند صفا شي او دا زمونږ هغه بیلنس شي هغې نه بعد بیا کیدی شي چې یاره دغه خبره امپلیمنټ شي چې موږ به قرضه بالکل نه اخلو نو دا یو خبره خو دې سره دا کېږي او بل لکه دا موږ به لکه دې لپاره تسلسل لګي تاسو 15 کالو قرضه واخله څنګه به ختموي دا خو ګوره د ملک کې د یو گورنمنټ نغه لګي تسلسل پکار دی چې یاره لکه که بیا موږ دغه پارټو یا دغه خلک چې موږ په ځان باندې مسلط کو اعتماد پې وکړو چې هغوی مخکې موږ سره کم د ملک سره کم طریقې کار خپل کړی دی یا د عوامو سره ګوره دا خو که ته زمونږ د پی ټي آی ګورنمنټ د 8 کالو ته مونږ ته د کے پی دغه یادوي نو په سند کې د پیپل پارټۍ دا تقریبا 12 دی که 15 کال روان دی نو که هغې ته وګورې نو د سند په نسبت باندې اوس کے پی چې دا بلکې مخکې به مونږ پنجاب مونږ نه ډېر مخکې و خو زمونږ ډېر داسې سیکټرز دي چې پنجاب مونږ فالو کوي نو بهتري هم راغلی دو دا تاسو تسلسل خبره کوئ شفیق صاحب چې تسلسل پکار دی دا دویم ګورنمنټ تاسو بل هم یو ګورنمنټ غواړئ چې دغه تسلسل برقرار راشي که سبا په صوبه کې بل چا حکومت راشي هغې به بیا دا پالیسي چې کوم دی یا به ټول یې سره کوي او به همدا خبره به کوي چې موږ ته د تېرو حکومتونه د پاکستان تحریک انصاف به یادوي چې هغې قرضونه ډېر اخیستي و د هغې نه موږ ته درسه پاتې شوي دي حالات موږ ته د هغې نه پاتې شوي دا سلسله به اخر د څو پورې روانه چې موږ په تېرو حکومتونو باندې بلیم کوو ګوره ارشاد صاحب دا بلیم چې دی هلته به وکړي چې کله تحریک انصاف حکومت داسې یو سیکټرز یا چې کومه شعبه ده چې هغه ډیکلاین شوي وي هغه په شا راغلی وي هغه اپریشیټ شوي نه وي پروموټ شوي نه وي زمونږ هر یو سیکټر که وګورې هغه اوس په ټریک باندې دی نو دغه ټریک مونږ چې دې کې دا ډسټرب نشي نو دا ملک کې وسایل هم ډېر زیات دي دا ملک ترقي کولی شي او دا یو لکه په دنیا کې یا د واحد ملک دی چې په دې کې ډېر زیات ریسورسز دي نو کولی شو دې سره مونږ چې دا ملک په خپلو خپو ودرېږي خو که نه مونږ لون اخلو و هغه لون چې دی هغه د کرپشن ښکار کیږي و هغه داسې پروجیکټ په هغې باندې مونږ جوړوو لګیا وو چې هغې نه بیا لکه عوامو باندې بوج راځي و عوامو ته هېڅ بینیفټ نه وي لکه تر اوسه پورې مونږ یو اسپتال نو جوړ کړی شوی چې زمونږ پرایم منسټر یا هغې کې خلکو علاج کړی وی لکه داسې نور ډیر مثالونه دي نو تر څو پورې چې دا ملک اوس په یو ټریک باندې روان دی نو بل کته دا زه ووایم چې یاره ښځه د عمران خان باندې تر نن پورې لکه یو قسم داسې دغه نشته بلکې دنیا کې یو لیډینګ رول ادا کوي چې یاره دنیا اوس زموږ ملک چې دی که هغه په انوایرمنټ کې دی که نورو شعبو کې دی نو د ده نه علاوه په دې ملک کې آیا د پیپل پارټۍ سره داسې یو لیډرشپ شته چې هغه دا ملک وچلوي تاسو وینئ هغې کې داسې لیډرشپ یا په مسلم لیگ نواز کې داسې څوک شته یا د هغوی سره کم یو پلان دی چې هغوی به شپه په شپه دا ملک چې دی د دې تکلیف صحیح د هغې سره څه پلان شته نشته شفیق صاحب په دې به خبرې کوو ګران کتونکو پروګرام کې وړاندې دې دمه کوو بیا راشو واپس نو دا خپلې خبرې اترې به جاري ساتو زموږ چې کوم میلمانه دي هغې به هم موږ جاین کړي وي دمه دوران زو وړې غونتې دمې طرف ته د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو عطیف الرحمن خلیل صاحب هم موږ جاین کړي وو د جمعیت علما اسلام رهنما دي پخوانی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي دي عطیف صاحب پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مهرباني ډېره مهرباني تاسو راغلئ عطیف صاحب خبرې اترې موږ کوو د بلدیاتي انتخاباتو په حوالې سره ټیکټونو کې چې کوم دی نو د مختلفو ستاسو هم په جنوبي اضلاع سایډ ته اختلافات مخې ته راغلي دي فرید الله صاحب چې کافور ډېری هغې ته کم نشست دا که شوی نو په هغې باندې هم څه د تحفظاتو کارکنانو لخوا څرګندونه شوې ده په دې به راته لږ ووایئ چې دغه اختلافات که یو طرف ته
ټول پاکستان تحریک انصاف په خپلو کې اختلافات دي، دغه شانې اپوزیشن جماعتونه هم اختلافات دي، نو بیا به مقابله څنګه کیږي؟ بل دا چې شفیق صاحب وایي چې بلدیاتي انتخاباتو کې زمونږ سره دومره ډېر امیدواران کړی اختلافات دي هم د دې وجې نه دي چې صرف د میر پېښور لپاره زمونږ 8-9 کسان چې کوم نو هغې کاغذونه جمع کړي بیا دغه شانې یو کس ته میلاو شو. دغه شانې په هر ځای کې وایي زموږ سره کارکنان ډېر دي، امیدواران ډېر دي او اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو د هغې سره امیدواران شته نه، نو په هغې کې به اختلافات د کوم ځای نه شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ارشاد بھائی زه ستاسو دې پروګرام ته لیټ راتلو باندې ډېره بخښنه کوم، ولې چې د بي ار ټي د وجې نه دومره لوی رش جوړ دی. دومره دا بي ار ټي خو جوړ شوی دی دپاره چې رش ختم زه د کوستا کال نه په پوباندې یو ګنټه کې دلته کې راغلم، نو هغه دغه په دې فیسبوک باندې کله کله ډېر ښه دغه دی وایي شفیق صاحب دا خیبر ضلعې نه راغلی، ایک بس باقي سب بې بس. شفیق صاحب دا خیبر ایجنسۍ نه نو زه بخښنه غواړم دلته کې په لیټ راتلو باندې. صحیح. زه دا خبره کوم چې یاره الحمدلله دا اختلاف چې کوم دی په یو جومات کې دننه دا خامخا په هر جومات کې وي، او زمونږ تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره په جنوبي اضلاع کې یا دلته کې په مطرح تحصیل کې نو داسې هېڅ قسمه اختلاف بالکل نشته دی، او کوي نو بیا نن سبا فیسبوک ته دا ټي وي چینلز دي هغه هر یو شی چې کوم دی لکه را برسېره کوي. صحیح. زمونږ جومات الحمدلله زه به د دې خبرې سره بالکل اتفاق ونه کړم، په تحریک انصاف کې دومره جرأت نو چې هغې په لوکل سطح باندې په لاول لکه د نیبرهوډ په سطح باندې یا د وي سي په سطح باندې دوی خپلو امیدوارانو ته ټکټونه وکړي. اخر کې بیا فیصله کړې ورکولې. زه خبره کوم ګوره چې لکه څنګه یې ورنه کړه، په دې وجه یې ورته ورنه کړه چې لاندې خو جرنل 3 نشستونه دي، په جرنلو کې به ته یو تنې دغه ورکړي، او زه د دې ممبر صاحب دغه سره ډېر دی خو خامخا هلته کې ناست دي په هغه کې لجسټریشن ټول دی کوي، نو دا د دې نه یو ډېر لوی بلنډر مسټیک شوی دی چې ته څنګه لکه د جرنل دا خو د سینټ انتخابات نه چې هغه پریټ یوازې ورته وکړه چې 1 2 3 4 نو دا جرنل انتخاب دلته کې جرنل سیټ چې کوم دی اوس چې د یو ممبر حلقه نه معلومه ته به هغه ته ټکټ څنګه ورکړې. ګوره مونږ په خپل جومات کې په خپل لیول باندې په هر وي سي کې یو نه زیات چاته ټکټ نه دی ورکړی، او نه داسې الحمدلله څه خبر راغلی. زمونږ ټول اختیارات د صوبې نه ضلعې ته راغلي، د ضلعې نه بیا یونین کونسل ته راغلي، او د یونین کونسل امیر چې کوم سړی ریکمنډ کړی دی زموږ هغه سړی چې کوم دی ټولو نشستونو ستاسو امیدواران الحمدلله بالکل په ټولو باندې ولاړ دي، تحصیلونو باندې ټولو بالکل په تحصیلونو باندې زمونږ ډېر امیدواران چې کوم دي لکه هغه انپوز راغلي دي، او مونږ د دې نور جماعتونو سره چا سره تاسو اتحاد شته؟ زمونږ بالکل مونږ سولو فلایټ دا کړی، مونږ سره نورو جوماتونو رابطې کړي، خو مونږ د تحصیل په سطح باندې د میر سیټ په سطح باندې خو مونږ قومي وطن پارټي ته سپورټ بالکل قومي وطن پارټي مونږ سپورټ کوي، مسلم لیګ والا مونږ سره رابطه کړې ده، او زمونږ هر یو شی چې کوم دی د یو نظام د لاندې کېږي. زمونږ په پارټۍ کې یو نظم دی، یو روابط دی پکې، د هغې دپاره باقاعده خپله کمیټي جوړه شوې ده، او هغه کمیټي بالکل خود مختاره ده، هغې کې زمونږ مرکزي امیر مداخلت نه کوي، ولې چې ما په خپله باندې ډېر نږدې نه دا هر څه اوس وکته چې دا څیز روان و که نه، نو الحمدلله بالکل تاسو چې کومه خبره وکړه زمونږ په دغه باندې زمونږ د پېښور د میارشپ دپاره به تاسو کتلي چې زمونږ کوم امیدوار ولاړ دی حاجي زبیر علي چې حاجي غلام علي صاحب برخوردار دی، والد صاحب یې دلته کې ضلع ناظم پاتې شوی دی، د هغې کارکردګي د چا نه څه پټه نه ده. بیا د هغه په کارکردګۍ باندې هغې ته په خپله ووټ میلاو شو چې تاسو به اوس د هغې په کارکردګۍ باندې د غزوي ته دا کوئ 2013 انتخابات چې وشو تاسو په پېښور کې خو یو سیټ نه راغلی. زه ارشاد بھائی زه بخښنه غواړم غلام علي جي صاحب تاسو ریکارډ راولئ چې هغه په دغه حلقه باندې مخکې کوم ایم این اے په هغه ووټونو باندې ایم این اے جوړ شوی 32,000 ووټونه هغه غلام علي هغه ووټونه اخیستي دي، بیا دې ریپلیسمنټ وکړو د هغه په ځای باندې نورعالم خان ناوستو اثر دمه دا کو ویلیا دا خسړی نه ریپلیسمنټ وکړو، نو غلام علي اجي صاحب باندې خلکو الحمدلله اعتماد کړی دی، هغه باندې یعنی موږ دا هم نه وایو اجي زبیر علي زموږ د ډسټرکټ ممبر پاتې شوی دی، زموږ د یونین کونسل هغه د ډسټرکټ ممبر و، او ډېر یو پاک صفا سوتره صحیح ده څوک یې اړوګوتن شي جوړی، او الحمدلله زه یو خبره ته بله کوم ارشاد بھائی چې زمونږ
د پیښور د ضلعي اسمبلی د ممبرانو دپاره کومه اعزازیه کم قرارداد دی پاس کړی عزیز بیرلی د هغې بھرپور مخالفت کړی او هغه دا وویل هغه به بیا د علماونو د هغه تپوس کړی هغه ویل دا بالکل که دا اعزازیه موږ ویلو دا بالکل لکه حرامه ده صحیح ده هغه شی هغه دغه بل تزید نور اعظم ګران کتونکو خپل خبرې ترې به همدا شان جاری ساتو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو او د مینه پس چې راشو نو دغه چې کوم په خیبر پښتونخوا کې بیا خاص کر په پیښور کې چې اپوزیشن جماعتونه او یا بیا حکومت په خپله هغې به په یو وخت کې لوی جلسې کولې دغه جلسو هغه سلسله چې کوم ده نو هغه داسې شوي دی چې اوس هغه لوی کوم دی نو هغه نه کېږي ولې نه کېږي څه وجوهات دي په دې باندې به خبرې اترې کوو خو ځو وړې غونتې دمې طرف ته مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو سینیر صحافي ممتاز بنګش صاحب هم موږ جاین کړي ممتاز صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی یم ډېره مننه که لږ ته دا ووایي چې کوم د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې روانې دي مختلف جماعتونو چې کوم دي هغې ټکټونه ورکړي بیا که حکومتي جماعت دغه وکړو په مختلفو ځایونو کې د هغې دغه اختلافات او څه تحفظات هم مخې ته راغلي دي په داسې حالاتو کې چې یو طرف ته د مهنګایۍ کم صورتحال بل طرف ته دي کې خپل ذات دننه چې کوم اختلافات دي په هغې باندې څومره دې ته نقصان کیدی شي پاکستان تحریک انصاف خبره وکړو او بیا اوورال لږ د اپوزیشن باندې هم خبره وکړي چې د هغې هم په خپلو کې لږ ډېر زیات یووالی نشته ډېره مهرباني ارشاد صاحب اصل کې مسله دا چې د کوم چې تاسو دا خبره کوئ د پی ټی آی کې د انتخاباتو د وجې نه اندروني اختلافات چې کوم دي هغه یو بله ایشو ده او چې کومه مهنګایي ده یا د هغې د وجې نه د پی ټی آی کم پوزیشن دی هغه بالکل سیپریټ ایشو ده مسله دا ده چې اول خو د انتخاباتو له تاسو چې کوم د اختلافاتو خبرو کا دا خو نه صرف دا چې په لوور لیول باندې د چې کوم چې د نیبرهوډ او د ویلیج کونسل ناظمین دي د هغې په منځ کې د یو هغه دپاره هغه ودرولي دي یو درجن کینډیډیټ ودرولي دي خو مردان کې داسې هم شوي دي چې یو ایم پی ای هغه ولاړ دی هغه خلکو ته کنځلي کوي چې تاسو ما دومره کارونه وکړو ما ته یو کینډیډیټ نه میلاویږي دا د سوچ خبره ده چې د پی ټی آی یو ایم پی ای هغه دا وایي دغه یو ویډیو وایرل شوی بالکل هغه نن په سوشل میډیا وایي چې ما سره څوک ودرېږي د هغې وجوهات خو دا نه شي کېدی سر چې هغه بالکل په اخري لمحاتو کې دوی ټکټونه جاري کړل په 20 او دغه ساعته باندې د دې ډېر وجوهات یو خدای چې ټکټونه چې کوم دی پی ټی آی د نیبرهوډ او د ویلیج کونسل کینډیډیټس ته نه په هغه حق کې ده او نه ورکول غواړي ډېر خلک دا وایي چې دا ځکه دوی نه کوي چې دا به کامیاب شي او هغوی به وروستو نه د هغې سمپتیز والي د هغې هغه به والي هغه ممبران به ځان ته والي د هغې هېڅ فایده نشته پی ټی آی ته فایده په دې کې ده چې یو تم ټکټ ورنه کړي او نه د نیبرهوډ کونسل هغه ته ممبر ته کینډیډیټ ته او نه د ویلیج کونسل او بیا هغې ته د هغې اخیستو ضرورت نشته ځکه چې کم چې د نیبرهوډ کونسل او د ویلیج کونسل کم هغه دی منتخب چیرمین دی هغه انتخاب خو ډایرکټلی کېږي چې چا زیات ووټونه واخیستو هغه به کېږي دغه شان د تحصیل کونسل چې کوم چیرمین دی یا میر دی هغه هم چې چا زیات هغه واخیستو نو هغه به دغه اټومیټیکلی ممبر وي او دغه د هغه چې کوم دی د چیرمین چې کوم دی هغه به الریډي ډایرکټ انتخابي نو هغې ته د ویلیج کونسل یا د نیبرهوډ کونسل یو ممبر هېڅ ضرورت نه پېښېږي او هغې کې یو بله فایده دي ته دا ده چې که فرض کړې د اپوزیشن والا کسان دغه جوړ شو چې اکثریت هغې واخیستو په یو نیبرهوډ کونسل کې ویلیج کونسل کې نو هغې به دا فنډس چې کوم دي دا لکه څنګه چې موږ تیرو حکومتونو کې کتلي بلکې ایون د پی ټی آی حکومت کې هم کتلي چې څوک دغه پارټۍ ممبر منتخب شوی دی هغه ته زیات فنډ میلاو دی هغه کوسې هم پخوي هغه نور کارونه هم کوي هر څه کوي هغې کې ډپټي کمشنر هم دغه اوري او اسسټنټ کمشنر هم هغه اوري ډي ایچ او هم هغه اوري خو چې کوم اپوزیشن دی هغه سره هېڅ پاور نه وي نو هغه دې ته هغه ته چې د دوی به کم ممبران راشي د هغې به اورېدلي کېږي او نور کسان چې کوم دي د هغې به څوک تپوس نه کوي بله خبره ده مهنګایي وله تاسو وکړه دې سره زه بالکل نه متفق زما د یقین دی دا پروګرام هما وختي وانه اورېده خو زما د یقین دی چې تاسو به دا ویلي وي چونکې مهنګایي ته د هغې د وجې نه پی ټی آی ته چې کوم دی ډېر غټ نقصان دی او یا به دا انتخابات د هغې وجې نه وبیلي یا به داسې چلو شي دا صورتحال بالکل نه تاسو وایي سر چې خلک به همدغه پی ټی آی چې کم د پی ټی آی خپل سپورټرز دي هغه باندې مهنګایي اثر نشته هغې نه ولې نشته ولې زه دا نه یم زه دا وایم چې دا اوس چې کومه مهنګایي ده دا د دې حکومت ناکامي ده دا بالکل دې کې چې تاسو څومره د هغې تنقید کوئ دا بالکل صحیح دی زه دا بالکل نه وایم زه دا وایم چې دا د پی ټی آی خوش قسمتي ده او یا د اپوزیشن د پارټو بدقسمتي ده چې په پی ټی آی کې ودن پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغې کې یو داسې یو سیستم موجود دی سیستم خو داسې نه شوي دی د هغې د ګډ لک دی چې کم چې اوس یوث سي چې ایگزسټنګ یوث سي چا چې په 2018 کې پی ټی آی ته
ووټ ورکړی دی که فرض کړه هغه یانګسټر چې کم دی هغه پی ټی آی ته ووټ ور نم کی چونکې د 40 او د اباو ایج والا چې کم کسان دي هغه ډېر کم داسې وي چې هغه پولنګ سټیشنونو ته راځي. موږ تېر الیکشنو کې کتلي دي هغه نه راځي. زموږ یانګسټر چې کم دي یوث چې کم دي هغه الیکشن ته راځي او هغه یوث هم مایوسه شوي دي د پی ټی آی نه. چا چې په 2018 کې پی ټی آی ته ووټ ورکړی هغې کې به تقریبا 70% داسې یوث وي چې هغه به قطعا ووټ ورنه کړي. هغه اگر چې هغه پیپلز پارټۍ ته جی یو آی ته اے این پي ته مسلم لیگ نون ته یا جماعت اسلامي یا بلې پارټۍ ته به هم ووټ ورنه کړي خو هغه به ابسټین کړي هغه به هغې ته ووټ ورنه کړي کېدای شي هغې چېرته آزاد ته ووټ ورکړي. آزاد خو ټول آزاد ولاړ دي. آزاد کې د دې چې کومه خوشقسمتي مرګري پکې بالکل هغې کې خپل کسان دي چې کوم مخالفت یې کړی د هغې هغه به وکړي هغه هم پی ټي آی په حق کې دی یا هغه کینډیډیټ جوړ یا دا کینډیډیټ جوړ ټکټ ورسره نشته هغې دپاره ټول کینډیډیټ خپل کینډیډیټ دي. خو چې کومه د مهنګایي والا خبره ده چې کم ګډ لک خبره زه ته کومه د هغې خبره دا ده چې کم کس چې د ووټ حقدار کیږي 18 سال ته د هغه ووټ رسي هغه ووټ نوی جوړیږي او فرست ټایم هغه ووټ استعمالوي د 2018 نه پس دا د پی ټی آی خوشقسمتي ده چې هغه ووټ عمران خان ته ورکوي. هغه دې ته نه ګوري چې څوک ولاړ دی څوک نه دی ولاړ دغه کینډیډیټ څه ورته دی هغه د هغه ووټ حقدار دی یا نه دی. هغه دې ته نه ګوري چې مهنګایي څومره ده هغه ته د مهنګایي بالکل پته نشته. هغه دا نه ګوري چې زما پلار یا رور ته چې کوم دی دغه وسایل څومره دي هغه په څومره تکلیف کې دی. هغه عمران خان زنده باد چغه وهي او چې عمران خان زنده باد چغه وهي دغه یوز چې کوم دی د دې اکثریت دی دی ووټ تم ټول نه زیات راځي دی د خپل میندې او خویندې په دې باندې مجبوروي چې ووټ په عمران خان ته ورکوي. نو دغه د دوی خوشقسمتي ده. ټیک دی شفیق صاحب یوټ تاسو سره دی بل بګر صاحب هم هغې طرف ته اشاره وکړه ستاسو ایم پی اے صاحب دی چې هغې په ویډیو د باقاعده هغه په سوشل میډیا باندې وایرل ده او هغه نازیبه کلمات ادا کړي دي چې یاره دومره څوک نشي چې د پارټۍ ټیکټ والي ولې دا خلک ولې ستاسو له دومره متنفره دي ولې د نه دومره لرې شو. یو طرف ته تاسو دا دعوا کوئ چې موږ عام دغه هم دا وایي چې کوم زموږ تجزیهکار دی هغه هم دا وایي چې یوت بیا هم ستاسو سره دی او بیا ټیکټ دپاره بیا څوک وینه څه وجه کیدای شي. ګوره جي دا خو لکه ټول اکنالج کوي چې یاره پاکستان تحریک انصاف دا د یوت پارټي ده او په دې کې یوت په اکثریت کې دی او لکه څنګه چې موږ ملګري تجزیه پې وکړه چې یاره دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا الیکشن به هم تحریک انصاف حکومتي پارټي ګټي ځکه چې اپوزیشن والا تاسو ټول ولیدل چې هغوی خو دا خبره نه کړې چې دا تاسو به ګټئ بهرحال تاسو خپل دعوه کیدای شي دا خبره وکړه چې یاره دا الیکشن ما دا خبره نه کړې سوري ټو سي ما دا بالکل نه دی ویلي چې پی ټی آی په الیکشن ګټي د مهنګایي په وجود به وي چې دا الیکشن ځکه ګټي چې یوت څومره راځي هغې ته به ویټ زیات وي هغې ته ویټ زیات وي تاسو سوري خبره لږ کټ کوم زما مطلب دا دی چې داسې تاسو چې خبره وکړه چې د مهنګایي وجې نه به د دې باندې څه اثر وي ما تاسو دا وایي چې د مهنګایي وجې نه بالکل اثر هغه یوت د مهنګایي نه خبر نه خو هغه یوت خبر نه دی کم چې دي ته غوټ کوي او دا نه چې دغه الیکشن به خامخا دی ګټي خو دی چونکې هغه یوت ورسره دي کم یوت چې دی نه لاړو کم چې 2018 په عام الیکشن کې جنرال الیکشن کې دی ته ووټ ورکړی دی هغه دی نه لاړو اوس دا نور چې کم یوت دي چې نوې چې کم فرست ټایم ووټ کوي دا به دي ته کوي دا دوی خوشقسمتي ده ما دا بس لکه خوشقسمتي ده ځکه مونږ وایو چې یاره دا الیکشن به تحریک انصاف پارټي ګټي بل د امیدوارانو خبره تاسو وکړه ګوره دا خو په ټول ملک کې واضحه ده چې د تحریک انصاف ټیکټ پسې یو سیټ ته 10 او 8 سترانګ امیدواران اپلای کوي او غواړي او ډېر جدوجهد کوي چې دا ټیکټ ماته میلاو شي. دا اوس چې تاسو کومه د ویډیو خبره وکړه دا یو خدا وا چې په شروع کې په ویلیج سطح باندې د پارټۍ په بیس باندې ټیکټ ایس لکه دا نه وه ایکټ کې دا نه وه چې یاره دا به په پارټي بیس کیږي خو چونکې چې های کورټ فیصله راغله هغې نه بعد د حکومتي د موږ صوبایي حکومت موقف دا و چې کچېرې دا په پارټي بیس کیږي بیا هغې دپاره لږ ټایم درکار دی خو لکه دا خو دا خبره کول چې یاره د تحریک انصاف ټیکټ څوک به نه اخلي یا به یو ایم پی اے دا وي زه خپله د خپلې حلقې د ټیکټونو د وجې نه چې مونږ لکه په هر تحصیل باندې د خپل یو لکه ایکول کیپیسټي والا خلک و 15 او 6 دې نه کم خو ما خپله نه دي پروپوز کړي چې یاره په دې کې دې چانو شي یو کس دې پکې سلیکټ شي بل دا مونږ ولیدل چې جمعیت سره به هیڅ تعلق نه و خو تاسو به پسې ټیکټ حجرې ته وروړو هغه به سره اراده هم نه وه چې زه دا الیکشن لړاو کم خو دوی به ورته وویل چې دا الیکشن لړاو کو زموږ په ټیکټ یې لړاو که بس هغه به ویل چې دا ټول نه ښه خبره ده بس یاره داسې خلکو ته یې ټیکټ ورکړي دي چې هیڅ تعلق یې د دوی د پارټۍ سره هم نه و خو صرف یې پې هغه سیټونو دغه پوره کړی دی
نو دا الیکشن دی تاسو به وګورئ چې یاره په دې کې پاکستان تحریک انصاف ګوره اوس خلک چې دي په دا پوه شوي دي مهنګایي بالکل دا مونږ هم منو چې مهنګایي شته خو د مهنګایۍ په وجوهاتو باندې هم خلک پوه شول چې دا ولې ده او دا په ټوله دنیا کې هم ده او دا د دغه تیرې وبا په دې اړه موږ شفیق صاحب په دې اړه موږ خبره وکړه ډېره خبره مو کړه چې تاسو بیانیه کې لږ غوندې تبدیلي دا راغله چې اول به تاسو وایئ چې دا تیر حکومتونه دي وزخر هغه تیر حکومتونه تاسو نه دغه شو خبره انټرنیشنل شو بهرحال او دا یو خبر هم ده چې مخکې به څه خبره کېدله تاسو به وایئ چې مطلب دا تیر حکومتونو که قرضې دي هم هغې اخیستي دي د هغې نه تاسو قرضې هم ډېرې ماشاءالله واخیستلې څومره دغه چې کوم د تیر حکومتونو تاسو کو او دا په دې باندې هم خبره وشو بهرحال دغه ریپیټیشن کې نه ځو چې د څو پورې به تاسو دا خبره کوئ چې یاره تیر حکومتونو دغه خو بهرحال ټف صورتحال دی ستاسو لپاره دغه چې کوم روان انتخابات دي عطیف صاحب دوی وایي چې دغه یوت چې کوم دي دا اوس هم زموږ سره دي او که په ځای کې څوک خفه شي بهرحال هغه ډېر دي یوت ډېر دي زموږ سره نو که په یو ځای کې خفه هم شي خو اوورال پوزیشن چې کوم دی زموږ به ښي او مهنګایي چې کوم دی نو جدا یې شو ده زه د بنګل صاحب یو ډېره ټیکنیکل ډېر بنیادي خبره کوم د دې خبرې سره د ما بالکل اتفاق دی خو اوس چونکې وخت بدل شوی دی خلک هم پوه شوي دي دی پی ټي آی چې کوم نظام متعارف کړی دی دی دا چې وایي چې یاره موږ ډېر زیات اختیارات به یې هغه به یې دغه به یې که نه تاسو به وګورئ که دا انتخابات وشو او فیر الیکشن وشو نو که میجارټي پکې د اپوزیشن د پارټو راغه نو بیا د اختیارات نشته لکه چې څنګه اختیارات د مخکې ډیفاین نه دي ډیفاین دي خو زه درته خبره کوم تاسو وکړه چې تیر بلدیاتي انتخابات شوي دي دا بیچاره ناظم سربدای اختیاري د تحصیل ناظم سربدای اختیاري ضلع ناظم سربدای اختیاري تاسو زموږ د پېښور ضلع ناظم زما خیال تاسو بیا چا نوم هم نه اورېدلي ارباب محمد اسیم ډېر خلکو یې نوم اورېدلی ډېر مشهور سړی دی زه درته خبره کوم بیا د هغه په متبادل تاسو اجو غلام علي وګورئ ډېر لکه یو ستاسو پارټۍ ځکه تاسو نه د پارټۍ خبر د اعلان کې هغه ټایم کې زه سره بنګل صاحب ته پته ده هغه ټایم کې زما د ان پی کې او زه موږ سخت په اپوزیشن کې لکه د هغه سره موږ مخالفت کړی دی تاسو وګورئ چې یاره د ګورنر هاوس د دیوالونه ګوره هغه وروسته که سټي سرکولر روډ چې کوم هغه ګوره ډبل کو هغه ځای نه چې کوم خلک هغه بې دخله که هغه خلک یې ګوره اکموډیټ که ډېر ټیک طریقې سره زما خیال تاسو به زما د هغې نه پس خو بیا 2015 کې هم انتخابات شوي دي نو هغې کې تاسو ټولې د هغې فایده میلاونه زه درته عرض کوم جي ګوره زه د بنګل صاحب خبرې ته راځم بالکل زمونږ د نوجوان چې کوم ینګ کول ورته وایي د هغه ته د دې سیز احساس دی چې دا سیز په روپۍ دی که په 15 دی که په لس دی خو دی و چې زه پلار یې ګټي و هغه پلار یې ګټي و هغه بچی تیار ته نسي اخوري خو اوس تاسو به یعنې دا وګورئ چې د په 18 کې او په دغه کې اوس ډېر فرق دی جي په 21 کې کومه حالات چې دومره یعنې په تیزۍ طرف ته لکه دا مهنګایي راغه دا بېروزګاري راغه دا قسمه دغه دی وکړه نه خو را روان ځله تاسو به کتلي چې په دې وایي چې مونږ یعنې ینګ کول ته مونږ رامخېته کړی دی په ینګ کول کې ستا لکه د نیبرهوډ یا د ویلیج کونسل چې کوم ینګ هلکان دي هغې د دې دغه ټیکټ ته چې کوم دي نامیرومه پاتې شو نو ټیکټ خو هغه د حکومتي پالیسي وه چې هغه بالکل په عین آخري موقع باندې صرف په آخري ورځ کله دوی جاري ګوره جي دا خو لکه کوټ فیصله وکړه کوټ چې هاي کوټ فیصله وکړه چې یاره دا انتخابات په پولیټیکل بیس باندې وشي اوس چې پولیټیکل بیس باندې وشو سبا له په سپریم کورټ کې کیس لګېدلی دی سبا له به د هغې فول هیرینګ کېږي زما دا یقین دی او بنګل صاحب هم دې خبرې سره اتفاق وکړي چې ما ته دا کلیر کلو ښکاري چې سبا له به الیکشن کمیشن نه شي هغې بېچاره په دې کې یا د پرامشر ګورنمنټ چې کوم نماینده هلته کې پیش کېږي هغه به دا وایي چې موږ ته وخت درکار دی دې کې اوس دا وکړه نو الیکشن به ډیلی شي بنګل صاحب تاسو څه ګوره جي خلکو د تحصیل په سطح باندې زه پخپله لکه دلته کې کورینګ کینډیډیټ هم د زبیر علي 50,000 روپۍ پیس موږ جمع کړی دی هغه پیسې راته واپس نه شوې دغسې د ډېرو کسانو لکه دغه چې کومې دي داخلي شوي دي اوس به دا الیکشن پوسټپون کړي کوټ به فیصله وکړي او بیا به نوي کسان چې دغه به کوي ټیک ده ممتاز صاحب تاسو ته څه ښکاري سبا چې کوم هیر دغه شان انتخابات کېږي وبه شي هم په دا خپل دا کې او د عدالت چې کوم یا د الیکشن کمیشن چې کوم دغه دي تاسو د هغې موډ څه دی انتخابات کوي
الیکشن کمیشن اصل کې هغې باندې ډېر زیات اعتراضات راغلي. رښتیا خبره دا چې د څو وختونو څو میاشتو نه الیکشن کمیشن لږ زیر عتاب دی، مخکې د اپوزیشن طرف نه بیا د حکومتي پارټۍ طرف نه هم شو، د EVM ماشین په هغه باندې هغې چې مخالفت کړی و نو هغې ته لږ ډېر زیات هغې سفر کو. اوس هغې خپل امیج ټیکول غواړي. هغې دا غواړي چې بی دا الیکشن وشي چې څنګه پېښور های کورټ فیصله کړې ده د هغې په رڼا کې د وشي پارټي بیسس باندې د وشي. او هغې دا ملي تېره ورځ چې سپریم کورټ کې د هغې نماینده کم پیش شو، هغې دا ویلي چې موږ تیار یو، موږ په همدې تاریخ باندې هم د پارټي بیسس باندې انتخابات کولی شو. اوس هغې کې سپریم کورټ نه دا تپوس هم وکړو چې بیا تاسو ته څه هډل دی پروینشل ګورنمنټ ته چې هغې دا انتخابات کوي. هغې خو اوس د هغه لپاره کوي چې کم از کم چې کم د پارټي بیسس باندې چې کم های کورټ فیصله ورکړې ده د دې د امینډمنټ وشي او د دې لپاره اکټ راوړل غواړي. خو زما په خیال اکټ د هغې لپاره څه داسې واحده لار نه ده. په یو ورځ کې آرډیننس جاري کېږي دي چې دا دومره د آرډیننس فکري لګولې ده، یو آرډیننس پکې دام صحیح دا آرډیننس دې جاري کړي چې بھئی د پارټي بیسس باندې کېږي او دغه هغه چې کوم دی وروستو د هغې نه پس هغه د اکټ یې څه کړي دا څه ټیکنیکل څه خبره نه ده. هغه آرډیننس امینډمنټ دی ترو آرډیننس کولی شي. خبره دغه ده چې حکومت هم کولی شي، الیکشن کمیشن هغې ته تیار دی، خو حکومت په دې کې انټرسټډ نه دی. ځینې پارټۍ هم د عاطف رحمان صاحب پارټي کېدای شي دې ته تیار وي، خو پاکستان مسلم لیگ نون هغې ته نه دی تیار، پاکستان پیپلز پارټۍ هغه ته نه ده تیاره، او ایون PTI چې کومه ده هغې ته ټولو نه زیاته نه ده تیاره. د هغې وجه دا ده چې که فرض کړه پاکستان مسلم لیگ نون ته شکست وشي، د تحصیل کینډیډیټس د هغې زیاتو بیلي یا د نیبرهوډ او ویلیج کونسل کینډیډیټس د هغې رانجهغي کې خو پته هم نه لګي چې چا کینډیډیټ دی او چا نه دی. نو د اپوزیشن دپاره دا دومره غټه خبره نه ده، خو سیټینګ ګورنمنټ دپاره دا د غټه خبره ده، ځکه دا د دې دپاره یو لیټمس پیپر دی. که دې کې چا وګټلو نو خلک په همدا سوچ کوي عام یو هغه به دا جوړ شي چې بھئی په عام انتخاباتو کې روانو انتخاباتو کې ما هغه پارټي به کوي، ځکه چې دا د ګراس روټ لیول باندې دی. دلته چې چا اکثریت واخیستو په هغه پوزیشن دا دې لپاره یو میرر دی د هغې دپاره چې دا به دې ته ښودلی کېږي چې ستاسو په بهر ضلعو کې او په لاندې لیول کې ستاسو دغه پوزیشن دی. صحیح. بنګ صاحب لږ په دې باندې خبر وکړو د خلکو هغه مزاج چې کوم دی، مخکې به لوی جلسې به کېدې، PDM په پېښور کې ډېره لوی جلسه کړې وه، حکومت وزیر اعلی به کول یا چېرته مختلف ځای کې جلسې کېدې، خو په پېښور کې که دا ریسنټ جلسې مو وکړې پای کې خلک بالکل هم نه راوځي. د هغې اول چې کوم PTI جلسه وکړه پای کې بالکل حساب خلک د هغې نه پس چې PDM چې مولانا صاحب خو د هغې لپاره مشهور دی چې د هغې سره سټیټ پاور ورسره دی، خو هغې هم هغه شانتې جلسه ونه کولې. د خلکو دا مزاج ولې دغه شوی دی چې جلسو ته نه راوځي؟ او بیا سبا چې کومه جلسه ده تاسو څه ګڼئ چې پیپلز پارټۍ باندې پریشري دي دوو تیرو جلسو؟ نو زما په خیال به پاکستان پیپلز پارټۍ به ښه ټیک ټاک خلک راولي، هغوی په دې باندې پوهېږي، هغه یو زاړه پارټي ده، هغوی په دې باندې پوهېږي چې خلک په څنګه راجمع کوي. لکه معذرت سره خبره کوم د عاطف رحمان صاحب، لکه څنګه مولانا صاحب په دې باندې پوهېږي چې زه یو جلسې ته به څنګه خلک راولم، د مدرسو د سټوډنټان چې کوم دي دا به څنګه راجمع کوم. په تېر هغه کې چې پېښور کې هغوی کومه جلسه کړې وه نو هغوی ته یو نوم ورکړی و، هغه اگر چې د ګورنمنټ خلاف یو ایجوټیشن و، هغه روان و، او هغوی هغه ته نوم دا ورکړی و ناموسي رسالت جلسه. نو که په وزیرستان کې په مدرسه کې سبق وي هغه هم را روان دی، هغه هلته کوارټ روډ باندې کوز شوي، دلته روډونه بلاک وو، هغه دا جهاد کولو دې ځای ته رسولو، ځکه چې د هغه دا خیال و چې دا جلسه چې کومه ده د ناموسي رسالت جلسه ده، اگر چې دا نه هغه پولیټیکل جلسه وه، په هغې کې د هغه خبرې مولانا صاحب ضرور کړي دي، خو هغه پولیټیکل جلسه وه، سیاسي خبرې پکې نه شوي. نه هغه ود سیاسي جلسه چې یو جلسې کې چې یو ډېر سینیئر پارلیمنټ دغه دی که نه صحافي دی، او دا به دې مسله کې چې مولانا صاحب زه خبره کوم نه، او دې کې شک نشته چې مولانا صاحب خلک راجمع کولی شي. که هغه مدرسو ته کال ورکړي نو دغه خلک چې کوم دي دا صرف د مدرسو له د سټوډنټان د هغوی هم ووټ دی، هغه ووټر دی، دا څه بده خبره نه ده. ډېر خلک په دې باندې تنقید کوي. زه وایم چې 18 سال نه هغه دی، هغه ټول نه زیات حق دی چې ینګسټر دی، هغه ټول نه زیات حق دی چې هغه راشي، هغه په دې پولیټیکل پروسس کې شامل شي. نو که هغه جمع کړي دغه شان پاکستان مسلم لیگ نون، تاسو به ګورئ امیر مقام په سوات کې ایون د وزیر اعلی صاحب په علاقه کې څومره کامیابي جلسې کړي دي، هغه په دې چل باندې پوهېږي چې خلک په څنګه راجمع کوي، هغه د هغوی سپورټرز دي یا نه دي، هغه د PTI سپورټرز دي یا نه دي، خو د جلسې ته دا خلک راغونډول دا یو فن دی. دا PTI سره دا فن د بدقسمتۍ سره کم دی، خو چونکې دا ینګسټر هغوی ته راجمع شي بیا به زه وایم نو هغوی هغه لږ زیات ښکاري. او دا تېرې جلسې چې کومه د تېرو ورځو کې شوې وه د PDM جلسه، په دې کې چې دا خلک نه ورغلي د دې وجه وه، د دې وجه دا وه چې دا دوی د GI سیکرټریټ مخې ته کړې وه. نو امیر مقام دا خیال و چې د هغوی خو سیکرټریټ مخې ته جلسه ده چې زه کسان رام ولم، خلک وایي دا خو د GI کسان دي، نو بس دا خو د هغوی ریسپانسبلیټي ته پکار ده چې راجمع شي.
جی یو ای چې کوم دی داسې یو کال نه ورکړی چې په هغې کې یو مذهبي یو عنصر یې شامل کړی و چې یاره دې کې دام شته دغه نه پکې دا د main عمران ټکی خان خلاف ته د مهنګایي خلاف ته نو یو د مدرسې سټوډنټ چې کوم دی مهنګایي سره څه کار نشته. صحیح ټیک دی. شفیق صاحب کابینه کې وخت په وخت باندې بدلون کېږي، نن پکې بیا بدلون شو. بیرسټر سیف صاحب چې کوم دی نو هغې اخیر صوبې ته راغلل، ډېر وخت نه ویله کېدل چې راځي به اخیر راغلل. دغه کابینه کې مسلسل چې دغه تبدیلیانې کېږي، بیا ستاسو کوم ګډ ګورننس یا که موږ ورته وایو کارکردګي په هغې کې به دې سره څه دغه راشي که هماغه شان قیصه به روانه یو تبدیلیانې به کېږي؟ یو وخت لږ پکار نه چې منسټر ته لږ ټایم میلاو شي هغه لږ خپله کارکردګي وښیي؟ ګوره جی د ټیم کیپټن چې وي هغه پوهیږي چې یاره په لکه کم کلاړي په کم ځای باندې کلاول پکار دي او لکه دغه د پرفارمنس بهترۍ دپاره همدغه فیصلې کیږي او کیپټن ته اختیار وي چې هغه په خپل ټیم کې چینجز راولي. خو اوورال مقصد خو دا وي چې یاره مونږ ګورننس او مخکې چې څومره مونږ دا کارکردګي نورم ښه شي. نو دا تبدیلی دا خو لکه دې کې زه ویم چې دې کې خو څه هېر نشته چې یاره ته لکه کم کلاړي په کم نمبر باندې کلاوې. صحیح که دغه وي که نه یو ځل پکې تبدیلي وشي، دوه ځله په ټیم کې تبدیلي وشي، ځکه چې هغه راونډر پکې څوک این شي یا پکې څوک بیټسمین ټیم کې والي وغیره. هغه تاسو چونکې د عمران خان صاحب تاسو کیپټن دی نو موږ به لږ کرکټ په اصطلاح کې خبر وکړو، خو که لږ هغه تبدیلیان لږ ډېرې زیاتې شي نو هغه لږ بیا نقصان نه ورکوي ټیم ته؟ ګوره جی دا خو پارټي داسې ده چې دا خو پرفارمنس ګوري او لکه میر کیږي چې یاره دا خو داسې تاسو روم دي چې تاسو چل زده کوئ نه هغې کې دا د نورو پارټو لکه څنګه حاجي صاحب خبره وکړه چې اوس د میر دپاره د غلام علي صاحب زوی راغلو، لکه دوی باندې مغه د پیپل پارټۍ یا مسلم لیگ والا موروثي سیاست اثرات چې دي هغه سیاره روانه ده. نو لکه خو دا خو پی ټی آی کې ډېر زیات دي ټول فیملي چې کوم ده. شفیق صاحب ته جوړې کینډیډیټس پته نشته د موروثي سیاست چا رونه دي چا زامن دي چا رشتہ دار دي. ګوره دا په پی ټی آی کې چې دی دا شی بالکل د نورو پارټو نه مختلف دی چې یاره یو سړی منسټر جوړ شو بس هغه که کرپشن الزامات په هغې راځي یا هغه صحیح ده، هغه جدا څنګه په سند کې دا بدقسمتي ده. د دې کابینې چې کوم بار بدلون دا کیږي تاسو څه خیال لرئ؟ زما د رول خبرو کا وره د کرکټ په لوبه کې او په پولیټیکل هغه کې چې کوم نه د ځمکې د اسمان فرق دی. دا طبیعي ولې وشوه؟ طبیعي خو په دې وجه باندې راغله چې دی وایي د ټیم کیپټن داسې او د ټیم کیپټن داسې زموږ چیف منسټر دلته کې ناست دی. زه دا حلفاً دا خبره کوم چې هغه بالکل بې اختیاره چیف منسټر دی، هېڅ اختیار ورسره نشته. دلته کې د وزیر بدلول یا بس اوس دا خبرې دې زړې شوې دي به تر کومه پورې دې کوم په دې خبرو باندې دوکې ورکوي. بل درته زه خبره کوم موروثي سیاست زه درته وایم چې یاره تاسو په دې د پېښور کې آیا داسې خلکو له ټکټونه نه ورکړي چې د هغې د اسمبلی کې د هغې غړي د هغې روریان دي؟ دا په ټول جماعتونو کې شته. ګوره عتیب صاحب دا به سمپل خبره دا ده چې ګوره که مولانا صاحب دی د مولانا صاحب ورور د مولانا صاحب مرکزي امیر دی. زموږ د پېښور بدقسمتي دا ده چې تاسو وګورئ د دوبۍ نه یو کینډیډیټ راغو او بیا هغه تعلق چې کوم دی که نه هغه د یو داسې ضلعې سره دی چې هغه د پېښور هغه ته څه معلومات دي. ګوره دا پېښور دی دا دارالخلافه ده په دې باندې د هر څه ډېر حق دی. خو زه عرض کوم چې عتیب صاحب دا د دې په مسایل موروثیت چې کوم دی دا په ټولو پاټو کې دا خبره به موږ څنګه بنګ صاحب دا په جیوای کې د مولانا صاحب مرکزي امیر دی، مولانا عطاء الرحمن صاحب چې کوم دی صوبایي امیر دی، په صوبایي اسمبلی کې دا غیر اور ناست دی، قومي اسمبلی کې مولانا صاحب زوی ناست دی. ارشاد بھائی ته زما خبر ګوره زه خبره کوم وای د وطن سپیس چې کوم دی دا به د وطن اوسیاره اړی. اوس چې ته د انګونه یو سړی راولي یا د دوبۍ نه یو سړی راولي موږ باندې مسلط کړي هغه به څه د کوم خدمت صحیح ده ټایم لږ کم دی. بنګی صاحب اخر کې کابینه کې د وطن سپی وای د وطن اوسیاره نه دا دوبۍ نه بل کم دی نه انګونه دلته پېښور دي ته زیات معلومات نشته. بهر بنګی صاحب اخر کې ټایم لږ شارټ دی کابینه کې یو ځل بیا بدلونه ستاسو په خیال سره چې دغه بار بدلون کې پالیسیانې یا څه کارکردګي کې څه بهتري امید شته؟ اول خبره خو دا ده چې د عاطف رحمان صاحب سره عرض دا دی چې چونکې دی لکه د یو ځای اورینټېډ دي که دي ته داسې هغه ورکړی شوی دی اگر چې دی چې مخکې دی په اے ان پي کې وو نو دی دا هغه لږ واست و سوچ سوري ټو سی اوس د جی واي او د مولانا صاحب هغه ډېر خان نه وځي نو دته د هنګو د خیبر پختونخوا یو ضلع ده زما په خیال که هغې ته په 13 چې پاکستان جوړ شوی دی په هغې کې فرست ټایم ریپرزنټیشن میلاو شوی دی
د وزارت یا دغه کان زما په خیال څه بده خبره ده کوهستان ته کمیلو شي څه بده خبره نه بیکورډ ایریا ده بالکل هغه شنغلي دا حق بیکورډ ایریاز دي اگر چې دا ټول زیات مالدار غدي ضلع دي خو دي تر اوسه اګنور شوي دي د مونسی سیاست تاسو خبره بالکل وکړه چې یو ذکر مې کو نور پټو مو کو خو د ملګری چې کم دی د په غبانې معلومات باندې ماته لږ افسوس پدې وشو چې دا پته نشته چې د دې په کینډیډیټس کې ټول نه زیات مونسی سیاست په پی ټی آی کې دی دا اوس چې کم د ټیکټونو ملاو شوی دی ایوان د هغه کې بل خبره پکې دا تاسو کابینه ذکر وکړو دا خو نن واقع شوی دا فیصل امین ګندپور څوک دی فیصل امین ګندپور د علیم امین ګندپور وفاقي وزیر ورور دی هغه په وفاق کې وزیر دی او دلته په کې هغه شو په وای خستو په هغه څنګه واخستې شو هغه ټول ته پته هغه صوبایي وزیر شو تر اوسه ډپارټمنټ نو هغه پورټفولیو ته نو ملاو شو او دومره میاشتو پس هغه وشو ارشد ایوب نن دا نوټیفیکیشن وشو هغه څوک دی هغه د اکبر ایوب ورور نه دی هغه دا مورسی سیاست ته وي وزیر زه هغه هو جیوای چې کنده هغه پارټي بیسس باندې یو امیر دی هغه د پارټي خپل سیټ اپ دی د دې خو په حکومتي وډو کې هغه یو خبره کوم چې بل خبره پکې دا یو بل تاسو د کابینټ خبرو کوي یو شارټ باندې خبره کوم دي چې کوم دا اوس دن پورټفولیو ورکړي دي په دې کې لګ احتیاط دي د کول پکارو لوکل ګورنمنت ورکو فیصله امین ګندپور ته دا یو داسې کس ورکول پکارو چې هغه ایکسپیرینس کسي هغه ته دا چې کوم دی کنه دا چې کوم دی بالکل هاي ایجوکیټډ بالکل منم ہے بارم پاتې شوی دیار سره پته خو دی چې کوم دی د لوکل ګورنمنت زیاتر پېښور میټروپولیټن دی نو دغه بیسټ پېښور بیسټ لوکل ګورنمنت دی هغه ته د کوڅو پته نشته هغه ته دبليو اس پی پته نشته هغه ته د نور څه پته نشته دی باندې مې یسو میاشتې لګي په کار دا چې دلته پېښور چې کوم خپل کسو هغه دی نه کړو هغه ته سبل سو هغه ور کړو ډپارټمنټ ور کړو ډیر منګشته ور کړو یا چابل چته ور کړو عاطف الرحمن خلیل صاحب شفیق افریدی صاحب ګرانو کتونکو دا زموږ د نن پروګرامو چې دا اهم ایشوز چې کوم روان دي پاغي خبرې تر وکړي زموږ څومره پروګرامونه چې تاسو په یوټیوب او زموږ په افیشل فیسبوک پیج باندې هم کتلی شئ ولته موږ خپل فیډبیک هم راکولی شئ پروګرام ټیم ختم شوی دی اجازه غواړو الله